अस्सलाम वालेकुम। ज़मूंग په دې خطه کې الیکشن صرف په پاکستان کې نه و، په هندوستان کې م الیکشن دی او هندوستان کې 97 کروڑ خلک ووټ اچي. 97 کروڑ مطلب د پاکستان نه 4 ګنا سیوا خلک دی چې الته به ووټ اچي. نه الته انټرنیټ بند شو، نه الته کې تاسو داسې حل ولیدو چې ګرفتاریانې دي، یو سیاسي پارټي راګیره کړې ده د پولیس په ذریعه، د انتظامیه په ذریعه. فری اینڈ فیر الیکشن کیږي ځکه هغې ته د دنیا غټه جمهوریت وي او ځکه مغربي قوتونه د هغوی عزت کوي چې هلته حقیقي جمهوریت دی. زموږ خو دلته په دې ملک کې نه مارشل لا شوه، نه ډکټیټرشپ اصلي میلاو شو، نه راته جمهوریت اصلي میلاو شو. یو فرسوده نظام کې ګیر یو. د الیکشن په ورځ موبایل بند کی، انټرنیټ بند کی، د خلکو رابطې ختمې کی او بیا وایي مونږ فری اینډ فیر الیکشن وکړو. نو دا اوس چې ضمني الیکشن وشو، دا ضمني الیکشن په ډیرو حلقو کې و. په پنجاب کې خو ډیر بد حل و، تاسو ولیدل. په ضمني الیکشن کې همیشه ټرن اوور ډیر کمی، خو په دې کې 97% په ځینو ځایو کې و، ځکه چې هغه پریزایډنګ افسرانو انټرویوګانې رالې، هغوی وایي چې موږ مجبور وو بکسې ډکې راوړې وي یا زمونږ نه فارم 45 د الیکشن په سحر کې دستخط کو. په یو حلقه کې خو دانیال عزیز الزام لګولی چې 40 آروز اغوا کړه، سی په رشوت او سی په دباو مجبور کړه چې هغوی فارم 45 باندې مخکې نه دستخط وکړي. د الیکشن مانیټرینګ چې کوي پیلډاټ، د هغې سربراه دی سرور باري صاحب، هغه وایي چې دومره بوګس الیکشن او دومره کلي داندلي په تاریخ کې نه ده شوې او زموږ الیکشن او اسټیبلیشمنټ له ګولډ میډل پکار دی او د دوی نوم په ګینز بک آف ورلډ ریکارډ کې پکار دی. نو چې د الیکشن مانیټرینګ ادارې ټول وایي چې دا بوګس طریقه ده، ته پوره ریاستي مشینري استعمال کې، کیمرې وي د هغې فوټیجي چې بوګس ووټونه اچولي کېږي، کیمرو مخې ته بکسې پټیږي. نو دغې ته به ته جمهوریت وی. او په ګجرات کې خو د چودري پرویز الهي خپل حلقه ده، د هغه مخالف وراره ولاړو او هغه دومره په عجیبه طریقې وله ګټل ورکړه چې سړی حیران شي. خو د دې ټولو مقصد کو دوی وایي چې په دې وجه بس مغربي ممالک زموږ په جمهوریت یقین وکړي او دلته به انویسټر راشي. نو دا د دوی غلط فهمي ده. په آی ایم ایف اوس ما کتو چې هغوی پاکستان په جنگ زده ممالک په لیست کې شامل کو. کم ملکونه چې په جنگ زده ممالک کې شامل شي، څوک لیوني چې هلته انویسټمنټ کوي. انویسټر لا پرسکون ماحول پکار دی، سہولتونه پکار دي، مضبوط عدالتي نظام پکار دی، ځکه چې د هغه څه ایشوز شي او عدالتي نظام زموږ دې ته ګوري نو لیونې نه دی چې دلته انویسټمنټ کوي. چې بیروني انویسټمنټ نه راځي، ته به د آی ایم ایف او د ورلډ بینک غونته ادارو د قرض محتاج یې. ستا انډسټري بجلی او د ګیس د قیمتونو په وجه تباهۍ طرف ته روانه ده، ایکسپورټ په کمیدو دی، خلک د ملک نه تښتي. په تیر 15 کالو کې 13 لکه کسان تلي، دا 1650 کسان پر ډے جوړیږي او دا هغه پړه لیکه خلک دی چې کم په دې ملک کې د خپل ترقۍ ډیر لوی سا چولی شوه، هغه به وځي او په نورو ملکونو کې به کار کوي، ځکه چې پاکستان کې د اوسېدو ماحول نه دی. او زموږ غونته د سفید پوشه طبقه دا تباه پدې ده چې نه راسره اوس د ملک کې د اوسېدو پیسې شته او نه د دې ملک نه د تښتېدو پیسې شته. دویمه دا ده چې کم سړی سوچ فکر لري او دا ملک د حالات ګوري چې څنګه د بېدردۍ سره لوټ مار شروع دی، نو هر حساسه سړی خفه دی، ځکه دا ملک زموږ د ټولو دی، زموږ د بچو مستقبل ورسره وابسته دی. خو یو خاص مخصوص طبقه ده چې هغې زموږ د بچو د مستقبل خوبونه تباه کړه او د ملک بنیادونه یې داسې حد ته کوکله کړه چې دا اوس ځای له راځي نو 100 کاله به لګي. هغه هم هله چې اوس موږ صحیح فیصلې وکړو او دا کم لوټ مار چې دی، دا کم فرسوده نظام چې دی، څو پورې دا زنځیرونه مات شوي نه، د پاکستان د ترقۍ خوب لیدلو والا ټول بېوقوفه دي. ستاسو څه خیال دی؟ د دې حالاتو کې به د ملک څه بهتر حل راوځي؟ ما ته خو نه ښکاري. کمنټ لازمن وکړئ او سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.